ناشکر خزا دا الله ته خوښه نه ده، دا پیغمبرانو ته خوښه نه ده. شکر گزار خزا دا الله ته خوښه ده، دا پیغمبرانو ته خوښه ده. ابراهیم علیه السلام چې کله د اسماعیل علیه السلام ملمه شو کور ته راغی، مکې مکرمې ته چې راشه دا خزا او دا معصوم بچی اسماعیل علیه السلام می په دې دشت او بیابان کې د الله په کور کې پرېخه تپوس یې وکړه. ابراهیم علیه السلام د شام نه را روان شو مکې مکرمې ته. شام کې هغه د خپل یو بیبي سره سارا بیبي سره اوسېده او اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبي دای په مکه مکرمه کې پرېخ یو د قصه تاسو بار اورېدلې. خو بهرحال سلام ته راغی، تپوس ته راغی، یو بیبي ولیدله. ته څوک یې؟ زه د اسماعیل علیه السلام بیبي مخه. ژوندم څنګه تېرېږي زما لوري؟ یاره وایي ژوندم ډېر سخت دی. څه دي؟ بس دغه زمزم اوبه دي او بس دغه د ښکار غوښې دي، ایله بیله دغه خورو، نور څه نشته، بس ژوندم تنګ دی، د ژوند مزم نشته. ابراهیم علیه السلام ورته ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دی بیبي ته یو سوال جواب پرېښود چې خاوند دې راغی، ځان ورته نه ښایي چې زه ستا څخه یم. چې خاوند دې راغی ورته به وویل چې داسې یو بوډا سړی راغلی او دقه نښې نښانې دي او دغه سوال جواب یې پرېښی. کله چې اسماعیل علیه السلام راغی خپل بیبي ته وایي څوک ونه راغلی، ولې یو مېلمه راغلی و، څنګه سړی و، سپین ږیری سړی و، دقه نښې وي. وایي ښه دا زما پلار و ابراهیم علیه السلام. وایي څه درته خو ویلي نه دي، سوال جواب وصیت څه خبره خو یې نه کړې، او یو خبره خو وکړه. څه ویلي؟ وایي راته ویل چې خاوند ته دې ووایه چې دا د کور یا د کمرې دا درشۍ نه ده، دا بدله کړه. درشۍ دې ته وایي چې د دروازې دا لاندې سیټ، دا کوم چې ځمکې سیټ ته راغلی دغې ته وایي، دا بدله کړه. وایي ښه ښځې ته طلاقه شولې. اسماعیل علیه السلام ورته فرمایي وایي زما پلار دا خو پیغمبر دی، د خپل پلار د پیغمبر په رموزو په پټو خبرو باندې پوهېږي، کنایاتو باندې. خو زما پلار پیغمبر دی، هغه ماته حکم کړی چې دا ښځه دي لرې کړه، دا بېکاره ښځه ده. ګوره په ناشکرۍ باندې د خپل انګورتوب نه د پیغمبر د نکاح نه ختمه کړله. ولې ناشکري کوله؟ دا ښځه طلاقه کړه، بله یې وکړله. د ابراهیم علیه السلام خواهش پیدا شو چې د خپل بچي هغه سلام ته ورشم، د خپل بچي مېلمه شم. چې بیا راغی بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام په کور کې نشته، چېرته ښکار پسې وتی. نو معلومات یې وکړه، یو بیبي ورته راووتله. ته څوک یې؟ زه بس مېلمه یم. خاوند دې چېرته دی؟ بیبي نشته، تللی دی ښکار ته، تللی دی غریب خپل بچو ته ما ته رزق پیدا کوي. ورته وایي ښه بچی ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ستاسو ژوند په څه طریقه تېرېږي؟ خوشحاله که خفه؟ دا بیبي ورته دې ځل ته څه وایي؟ یره مېلمه الحمدلله والثناء لله، د الله حمد او ثنا ده او د الله شکر دی او شکر لله. د زمزم دا ښایسته اوبه چې په دنیا کې دا په ټاپ اوبه دي، اول نمبر اوبه دي، دا اوبه څکو او تا ته پته ده خوراکم څه شی دی؟ د ښکار تازه غوښې دي. یاره ډېرې مزیم دي او الله ښایسته خاوند را کړی دی او ښایسته زندگی تیریږي او د الله په کور کې اوسېږو بیت الله شریف کې. وایي ښه خاوند چې کله راغی ورته ووایه چې باباجي دغه سوال جواب پرېښی، دا وصیت یې کړی چې دغه دروازه دا درشۍ بدله نه کړي. اسماعیل علیه السلام راغی، بیبي څوک خو نه راغلی، او راغلی یو مېلمه راغلی و، ډېر ښایسته سړی و. او دې ځل دې څه کړي دي چې دا شکرګزاره کومه بیبي چې د اسماعیل علیه السلام د خپل خر ته څه وایي؟ اس نه راکوشه چې خپې درته ووینځم، لاسونه درته ووینځم، سر درته ووینځم، کپړې بدلې کا، تا خو ډېر سفر به دې کړی. او ورته وایي نه هېڅ هم نه کوم. خو دغه سوال جواب وکړه. څه سوال جواب یې وکړه؟ دا سوال جواب یې راته وکړه چې خپل خاوند ته ووایه چې دا دروازه ګورې بدله نه کړي، دا درشۍ بدله نه کړي. وایي ښځې مبارک، زه تا ته طلاق نشم درکولی، زما پلار دا حکم کړی چې دا بهترینه بیبي ده، دا ښه بیبي ده، پام کوه چې پرېنه. تاسو ته پته شته د دې بیبي په نسل کې الله جل شانه څوک پیدا کړ؟ تاسو ته پته شته؟ نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.
ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د نسل نه دی او د دې بیبي د شکرګزارۍ د وجې نه چې د خاوند شکریه ادا کوله د الله شکر ادا کو الله جل شانه د پیغمبر په نکاح کې پرېښودله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په خاندان کې پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځې مې ځکه ډېرې ولیدلې په جهنم کې وتکفرن العشیر د خاوندانو ناشکري کوي او رښتیا هم ده خفه کېږو به نه خویندې دې رانه په دې باندې نه خفه کېږي خاوند به 20 کاله مزدوري کړي او ښځې ته به یې هره بلا راوړي د هره بلا کې هر څه شامل شو خو چې کله خاوند یې ورځې د ښځې خبره ونه مني یا یو جوړه ورته رانهوړي یا سینډل ورته رانهوړي یا ترکاري لږه بیکاره راوړي نو ښځه ورته ډایرکټ څه وایي ای وایي ستا نه ما خیر کله لیدلی ما رأیت منک خیرا قط د حدیث الفاظ دي وایي خاوند ته به څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړیه ستا نه ما څه خیر لیدلی دی دا 20 کاله چېرته لاړل د الله ظالمي دا ستا روټۍ دا ستا ګپړي دا ستا د بچو حفاظت دا دومره احسانات دا دومره مینه محبت دا دې ته لاړ چې ستا نه ما په ټول عمر کې خیر نه دی لیدلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ښځې دا ناشکره ښځې دا به جهنم ته ځي دا به دوزخ ته ځي دا به اور ته داخلي الله دې زموږ او ستاسو خویندې میندې د خاوندانو د ناشکرۍ د بې عزتۍ نه وساتي